بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ امید لرو د الله پاک نه چې ښه به الله هم ښه ساته. دا زموږ نن ویډیو په سوچ باندې ده. د ګاډي چې کوم سوچ اګنیشن سوچ چې ورته وایي په انګریزي کې، هغې باندې زموږ ویډیو ده. دا بالکل د زوړ ماډل ګاډي دی زموږ سره. ستاسو لپاره مې دا را پیدا کړې دی، زوړ ماډل ګاډي ده. نو بیخي چې کوم زاړه ماډل ګاډي دي، نو د هغې سوچ چې کوم دی په دې طریقه راځي. 4 پوینټونه یې ملګری به تاسو ته وښیي په دې ویډیو کې. د یو باندې بي لیکلی دی، صحیح ده. د یو باندې اس ټي لیکلی دی، د یو باندې آی جي لیکلی دی، او دا یو چې کوم دی اے سی سی. بالکل کلیر راغلی. او زه د دې کرنټونو په باره کې به سره خبره کوم چې په کرنټونو باندې دې ځان پوهه کې. ډېر بایګان خو چې کوم د ویرنګ کار کوي هغوی پرې پوهوي، خو مونږ د هغې بایګانو لپاره خبره کوو چې کوم نه وي په دې فیلډ کې. نو د دې بي مطلب دا دی بیټري، دا به مین ګرمي. بي والا تار چې کوم دی دا به مین ګرمي، مطلب یې دی بیټري. ورپسې دا دویم تار راځي آی جي، دې مطلب دا دی په انګریزي کې اګنیشن. اګنیشن سوچ ته وایي. سوچ. ورپسې چې کوم تار دی اے سی سی، دا د یو ټک سره به دا ان کېږي. که دا سوچ دی که نه، یو ټک چې دا واړې نو دا اے سی سی چې کوم دی نو دا به ان کېږي ورسره. دویم ټک چې واړې نو دی په اګنیشن کرنټ روباسي، او دریم چې کوم دی نو لکه دا د باوهلو سره به دی سلب ته کرنټ وباسي. د انګریزي پرې دغه باندې ځان لږ پوهه کې. بي چې کوم دی دا به بیټري نه ډایرکټ چې کوم دی د بیټري کرنټ پوي، مین ګرم چې ورته کوم وایي، نو دا د هغې کرنټ دی بیټري والا. ورپسې چې کوم دی اے سی سی، دې ته پښتو کې نیم پایم وایي او نیم سوچ ورته هم وایي. دا نیم سوچ دی. دریم نمبر چې کوم دی آی جي اګنیشن، دا چې 2 ټکه واړې نو سوچ آن شي. په سپیډ میټر کې چې کوم لیټونه راځي هغه د دې سره راځي. بیا اخرنی چې کوم اس ټي والا دی سټارټنګ والا، نو دا چې مکمل چابي تاو کې رسي نو بس دې سلب له کرنټ ورکي. دې سوچ ته وګوره چې چابي تاو ونیسي نو دې کرنټ وباسي، چې چابي پرېږدي نو دې به کرنټ کټ کوي. ټیک شوله. د بعضې ګاډو اکثر پکې دا مسله راشي چې هغه په دې د سوچ کله شارټ شي نو دا واپسې بیا نه کوي، یا دننه سپرنګ خراب شي. د سوچ کې هم دننه سپرنګان لګېدلي چرې پکې، نو دا واپسې چې کله نه کوي نو سلب ډایرکټ د دې د وجې بیا د ګاډي سلب هم ډېر زر خرابېږي. د هغې د وجې سلب زر سیځي بیا، نو دا به لازم واپسې کوي. دې کې به د خپل لچک دغه شانتي وي، دې به واپسې کوي. چې واپسې ده نه کوله نو مطلب دا دی چې لکه سوچ په خراب وي ستاسو. دې ته یو پیره بیا غوږ کېدوئ. بیا انشاءالله چې پریکټیکل یې ته زه چې کومه باقاعده په کرنټ باندې په هغه په طریقه هم پوهه کومه. یو چې کوم دی بي بیټري، دا ډایرکټ ګرم شو. یو چې کوم دی اے سی سی، دا نیم سوچ شو. دا دریم نمبر چې کوم دی اګنیشن، اګنیشن چې کوم دی دا پوره سوچ شو. لکه 2 ټکه چې تا واړو نو دا پوره سوچ شو. او اخرنی کرنټ چې کوم دی دی نو دا سټارټر ته وځي، سلب ته. دا دلته چې ورته اس ټي لیکلی سټارټر، دا بیا سلب ته وځي. نو په دې کې دغه درې 4 کرنټونه دي. تاسو ته به اوس مونږ د پریکټیکل هم چک کوو، بیا به راته د دې وضاحت هم وکړو چې د دې نه کرنټ وځي نو هغه کم طرف ته ځي. په ګاډي کې به یې ته بیا وښیم. قدرمنو مونږ رالو، دا ستاسو مخامخ ګاډی دی. دا بي والا چې کوم تاسو ته ما یادو، دا بیټري ده. ټسټر به دلته کې یخ ته ولګوئ. دا ګرم تار شو. د دې سره به
مونږ چې کوو چې کم کم کرنټونه دې روباسي. نو د ای سی سی کرنټ چې کوم دی ملګرو دا د ده دا پوینټ خراب دی، ځکه دا سوچ زموږ سره چې کوم دی دا خراب پروت دی. دویم پوینټ چې آن کې نو دا د سوچ کرنټ دی، لایټ بلب تاسو به ګورئ دی ته. اوس دا سوچ چې بند کړئ د لیټ کرنټ په دې نه کټ شي، بیا چې سوچ آن کړئ نو دې سره به کرنټ راشي. لکه دا د سوچ دویم تار شو، دا د سوچ دویم تار شو، دویم ټک شو. بیا اخرنی چې کوم د سلب کرنټ دی نو هغه چې تاسو کله چابي دغه شان تاو نیسئ نو دی به کرنټ وباسي او بیا به چې چابي پرېښودو سره بیا دې کرنټ پرېږدي. نو دا د دې دریم تار دی چې کوم سلب ته وځي، ځکه چې سلب خو تاویږي نه که نه، خو سره پراویل تاو کي بیا ولاړي. هغه دغه ډیوټي ده د پراویل د تاوهلو پورې بیا هغه ولاړي. نو بس دومره ده چې دا صرف د سلب له کرنټ ورکي او د هغې نه بعد چې کوم دی نو سلب بیا ولاړي ده، صرف نوره ډیوټي نه وي. دغه تارونو ښه باقي اوس دې خبرې له راځو چې په ګاډي کې دې کرنټ څه څه له ورکوي. لکه تاسو ته ما دا وښو که نه دا سوچ چې کوم دا ای سی سی والا چې کوم کرنټ دی نو دغه چې کوم دی دا به راځي په دې زړو ماډلو ګاډو کې زیات دا د ټیپ لپاره استعمالېږي چې یو ټک سوچ واړې نو ټیپ ته کرنټ لاړ شي د دې نه د ټیپ سره دا ټچي. دویم چې کوم دی د اګنیشن والا مکمل سوچ چې کوم دی نو د ده خو دا کار دی چې کم زاړه ماډل ګاډي او کمپیوټرایز نه وي نو په هغې کې به یو تار چې کوم دی جنریټر له لاړ شي، جنریټر له به د سوچ ګرم یو لاړ شي، یو تار به لاړ شي ویپر مشین له ټیک شوله، یو تار به لاړ شي د ریورس ګیج له، په ګیر کې چې کوم د ریورس ګیج لګېدلي نو هغې له به لاړ شي، او یو تار به لاړ شي خو پرس کا جنریټر چې کمی بیخي ساده ګاډي کټ آوټ والا جنریټر نو یو تار به پکې کټ آوټ لمزي، بیا کټ آوټ په بیا روباسي جنریټر ته. او که نه اټومیټک جنریټر وي نو د سوچ ګرم به ډایرکټ اټومیټک جنریټر ته ځي. چې دا کم نوي ګاډي دي نو په هغې کې خو بیا سسټم لږ سیوی، ځکه چې انجکټر ورته کرنټ وي، د تروټل باډي چې ورته وي دې ته کنیکشن یې دی، د نورو سینسرو ته چې کوم دی کنیکشن پکې وي، جنریټر ته هم پکې کنیکشن وي، نو په هغې کې بیا کنیکشن یې ډېر وي. خو په زړو ماډلو ګاډو کې خو دغه یو څو څیزونه چې د هغه د دې سره ټچ وي، بس دغه یو د ریورس ګیج ورسره او جنریټر ورسره ټچ وي. البته که ګاډی کاربیټر والی او پټرولي ګاډي نو کاربیټر چې کومه سلو کوپیا ده ګاډی چې کوم ریس ساتي، په کاربیټر کې وړه کوپیا لګېدلي نو هغه هم بیا له دې سره تعلق ساتي، هغه کوپیا هم بیا د سوچ ګرم ورکوي. نو دغه د سوچ متعلق خبرې وي. او باقي چې په دې نوې ګاډو کې کوم سیسټم راغلی او یو خبره مې پکې دا یاره شو، یو کنیکشن به د ډیلکو سره وي، د زړو ګاډو چې کومه ډیلکو وي نو هغې ته به هم د سوچ نه یو ګرم تلي، هغه به لازم د سوچ د ګرم سره وي. او په نوې ګاډي کې خو بیا ډېر څیزونه دي، لکه انجکټر یې شولې، د نور اساسونه شوله، د سنسر چې ورته وایي نو د هغې سیسټم بیا ډېر دی. او دا خبره چې په هغې کې په هر یو دویم دریم سیس کې د دغه کنیکشن شته دی د سوچ د ګرم.
بیا د میټر چې کوم پوزیشن سنسر دی کم گاډو کې چې د میټر راغلی د میټر سنسر راغلی 3 تارو والا نو په هغې کې هم یو ګرم استعمالیږي نو هغه هم د سوچ ګرم وي یو پکې ارتي یو پکې د سوچ ګرم وي یو میټر له سیګنل ورکوي 3 تارو والا چې کوم په هغې کې هم یو د سوچ ګرم وي چې کوم د سوچ مین ریلی انجن له چې کوم کرنټ ورکوي نو هغه هم د سوچ په کرنټ باندې استعمالیږي هغه ریلی چې آن اپ کېږي نو هغه هم د سوچ په کرنټ باندې کېږي نو د دغه د سوچ متعلق خبره وي یو پیره ورته بیا غوږ کېدی وي ځان پرې پوه کړي دې کې د 4 پوینټونه دي دا یو چې کوم دی بي والا دا بیټري د ډایرکټ ګرم دی دویم ورپسې ACC ده دا نیم سوچ دی دریم تار اګنیشن دی دا پول سوچ دی څلورم تار چې کوم دی زموږ سره سټارټر دی دا سلب ته تللی دی او په بعضې ګاډو کې لکه په دې زړو ګاډو کې خو سلب ته ریلی نه راغلی دې ته ډایرکټ کنیکشن وي او نوې چې کوم ګاډي دي کمپیوټرایز چې کوم ګاډي دي نو په هغې کې به لازم سلب ته ریلی راغلی نو دا سټارټر دا تار چې کوم دی نو دا به لاول ریلی لځي د هغې نه بعد تاسو ته مونږ په دې بله ویډیو کې ښولي 4 تارو والا ریلی به ورته لګېدلي نو دا ګرم چې دی نه وځي نو دا به ریلی ته ځي دا به ریلی آن کوي ریلی به بیا کرنټ سیوا کوي سلب ته هغه به سلب ته وباسي نو دا هغه یو تار دی د سټارټر چې تاسو ته مونږ مخکې ویډیو کې ویلو چې دا تار به د کټ آوټ ته راځي ریلی ته او ریلی به آن کوي نو دا هغه ګرم دی باقي هلته کې د کټ آوټ تفصیل تاسو ته مونږ کړی چې یو په هغې کې ارتي یو به پکې مین ګرم وي یو به له دا ګرم راشي یو به هغه وباسي سلب ته د هغې دغه تفصیل و بس قدرمنو دغه معلوماتو زموږ سره 5 وخت خپل مونځ اودس کوئ د درود شریف خاص خیال ساتئ او د الله پاک بندګي کوئ د سنت مطابق قرآن او حدیث باندې ځان پوه کړئ د هغې نه بعد مونږ هم په دواګانو کې یاد ساتو عارفین دایم په دواګانو کې یاد ساتو او چې څه مسلې په دغه کم کارونه چې تاسو ته مونږ ښایو څه مسله پکې نو کمنټ کې باقاعده تپوس کوئ د هغې به یې زموږ جواب درکړو والسلام